نو خدای دار جمم ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو. نو خدای ستاسو زړه ته ګوري، ظاهري عمل ته نه ګوري. د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وهه، هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر ده چې په زړه کې د یار د غم څه دي. ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره دې کوم مینه ای، قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي، خو چې درد دې پړه کې وي. عام طور باندې زمون په دې ملک کې کتا سو خیال وکي، بلکې نه زمون په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې، خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 60 رکعات تراویح. بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي 8 رکعات تراویح. منشا د اختلاف څه شی ده؟ اسی په خبرو خو به پوهیږئ، امید ده وای خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي، دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف 3 په منقول دي. روایات د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتم شته او د شلم شته او د سلويختم شته. لن درتویم چې 3 په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته جمع وکړي او په سلورم شپه صحابه په انتظار ناستو او حضور علیه السلام ورته راونوت. سبال صحابه او تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ هو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیه السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراویح په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیگا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتی شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیه السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو، هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد، هغه د مخکې شي او 60 رکعات تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 60 رکعات تراویح باندې تیر شي. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعات قائل دي نو اغي داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعات او دا د 60 عمل چې دی دا د عمر فاروق